دې ملګرو راتګ ډېر په مینه باندې ډېر په اخلاص باندې دی. معلومیږي دا چې د قائد محترم حضرت العلامه شیخ القرآن صاحب الله دې دا سایه قادر لري، الله دې دا سایه په ټولو ملکونو باندې خوره کړي. د هغې راتګ ته ډېر لیواله دي. د دې انتظار نه اندازه لګي کېدای شي چې زما دا خبرې هم په دې ملګرو باندې زغمېږي، ځکه حضرت شیخ صاحب په خپل مسند باندې تشریف فرما دي. د دې دا یو نښه وي چې حضرت شیخ صاحب بیان شروع کېدو والا دی. زما ډېرو قدرمندو معلومه ده په دنیا کې ډېر جماعتونه کار کوي، ډېر پارټۍ، ډېر تحریکونه، ډېر تنظیمونه کار کوي، لګیا دي. خو تاسو لومړی یو خبرې باندې سوچ وکړئ چې هغه کوم جماعت دی چې د ځمکې په مخ باندې هغه عظیمه او مقصدي خبره رانیسلې ده، چې د کومې عظیمې او مقصدي خبرې لپاره الله تعالی د انبیاء علیهم السلام یو عظیمه سلسله دنیا ته راولېږله. کله چې د دنیا نه د انبیاء علیهم السلام سلسله په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سر ته ورسېدله، د هغې نه بعد بیا دغه ډیوټي د امت هغې علمای کرامو ته حواله شوه چې د چا سینې د قرآن او د سنت په علومو باندې مالامال وې. وخت په وخت باندې په هر دور کې الله تعالی داسې مجاهدین او مجددین د دین پیدا کړي دي چې هغوی قربانۍ ورکړي دي او د الله تعالی د دین بولې بالا کړی دی. په سمه او په غر باندې د الله د وحدانیت نارې لګولې دي. د دې دور نه سلګونه کې زمانه مخکې د دې ملک د جماعتونو محرابونه شو، هغه د بدعاتو فیکټرۍ وې. د دې محراب نه به بدعات جوړېدل او هغه معاشره کې خورېدل. د دې منبر نه به د بدعاتو پرچار کېده. مګوارې هغه د عبادتونو ځایونه ګرځېدلي وو، حاجتونه، مرادونه د درګاهونو نه غوښتل کېدل. الله تعالی مخلوق یې هېر کړی و. مخلوق مکمل د لا اله الا الله د سوچ نظریه او عقیدې نه مکمل برګشته او ناخبره و. په دې کې د هغې څه ډېره ګناه نه وه. هغه ذمه داران چې چا دپاره خلکو خپل هغه څه قرباني کړي وو چې په هغې باندې به رور وجه، هغې د هغې نه قربان کړل. په کور کې به پې څه خواږه لګېدل، هغه به د هغې نه زارول. خپلې د پیازو د ګوړو سره ډوډۍ خوړې، هغې باندې کوچ او ماسته خورول، د زړه سودونه یې پې کول، په دې وجه چې دا ځینې د دین ستنې دي او چې موږ د دې خدمت کوو نو الله به موږ له اجر راکوي. هغوی هغه خلک انتهایي تیاره کې ساتلی و، نه یې ورته الله ښودلی و، نه یې د الله صفات ښودلي و، نه یې ورته د الله نبي ښودلی و، نه یې د الله د نبي سنت ښودلي و. یو مرد مجاهد پیدا شو
यो जमींदार को कोर के यो यतीम बचे चिकल आगलोश और आगल कुरान करीम पर हुवत द तौहीद और द सुन्नत पर हुवत द अकाबिरीन मुआहिदीन ने द अल्लाह तबारक व तआला दीन जग अरब के सऊदी के लोई आफर वदौशु द कजा लोई ओहदे आफर वदौशु हजरत शेख अल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमहुल्लाह आगटोल ओहदोला दुनियाई ला लुचनु ला लत वर्कड़े द अल्लाह तबारक व तआला द मखलूक दे इस्लाह दबारा तो कुरान करीम द अजीम द तालीमातो तो पुख्तनों के द आंकोल दबारा और द खबर कौन द अकीदे और द अमल द इस्लाह दबारा दागे सट द शिरकियात और द बेदातो दागे गंदुन ने द खलासोल दबारा द पाक मुकद्दस मेहराब द बेदात ने द पाकोल दबारा द पाक मुकद्दस मिंबर द बेदात द शिरकियात द नारोना द पाकोल दबारा द पुख्तनो कुरुना द रसूल रवाजुनो द शिरकियात द पाकोल दबारा द पुख्तनो जनाजे और मुगबरे द शिरकियात द अडोना द पाकोल दबारा पंजीर कराने और द पंजीर पाखवाड़ के पशुओं के केनास द अल्लाह रब्बुल इज्जत अजीम किताब रावागस द दे कौम इस्लाह शुरू करा ज़मीन द मौलाना हमीदुल्लाह से खबरा कि विजिज लारम द दरियाए आमू को गाड़ बांधे माँ वो का दल जाल गुरुना चिकम द रूस सर लगी द आगे द सरना द कुरान आवाज रही द आलिम द खुलेना आवाज दाखिली कि पंजीर शेख रहमहुल्लाह दावरी वे बल द गर्ब लमन के आराम ने तो दागल खुलेना दा आवाज थी कि पंजीर शेख रहमहुल्लाह दावरी इमावे के जार शेखा द गर्ब सर के दिमनु मगस्ते की द गर्ब लमन के दिमनु मगस्ते की जमाई दतमंदा नरहो खालक रा पासे दले द तौहीद खबर कई बागे खलक गरीबाना सादागान दी वस्तासो द दई को खबर के सपर दे वही दयम मजमुम तौहीद बयानो तासु मजदई तौहीद मुम तौहीद बयानो माय फर्क द जपडेरो सादा तो को के खेमा दला जो इज तौहीद बयानो दे जमा जुमा तरावला जमान जुमा को मिंबर बकीनी जमा को मख के कुरान रावाली और दे बदल तौहीद बयान की चिकमे दोम बिया बदे मद जुमा तबोजे दद जुमा को मिंबर वाले बज़केनम ज़बा आला तौहीद बयानम चले कम दे दावा कई कि चले दमा तगाड़ा के खुदा कि आओ दे राइश जमा को दीन मिंबर दे दला तौहीद हुई जो बियादेम तौहीद बयानो ये बयान तो बयानो गाड़ा की जमाई दमंदा दाकम खलक जोई मुंगम तौहीद बयानो अगई दवाई दी जुमात के प्रोग्राम जोड़गा जखपर शेख रावलम खपल कायदे मुहतरम रावलम साहब जुमात के वल्लाह के सिर्फ तौहीद तो बयानी न तब आओ को रचदे तौहीद मनिया कन मनी जमाई दमंदा वल्लाह की तौहीद बगैर तो कुरान न बोल सके शरीना वल्लाह के तौहीद सम कुरान बयानी दा से रसूल बयानोले नशी और अल्हम्दुलिल्लाह दा मुंगा हजरत शेख अल कुरान रहमहुल्लाह लास कराक
دا څومره محنتونه چې کېږي، دا څومره نارې د توحید چې لګېږي، دا څومره تحریکونه چې د توحید په نوم چلېږي، د دې ټولو د ثوابونو سیلاب د حضرت شیخ القرآن رحمه الله هغه عملنامې ته روان دی. زما عزتمنده الحمدلله هغه قافله روانه ده، خلک لګیا دي، مختلف قسمه خنډونه پیدا کوي، زموږ توجه اړوي. خو هغه بل ورځ ما تاسو ته ویلي وو چې موږ د خپلو شیوخو اکابرینو کومه مسله راکړې ده او کوم قرآن راکړی دی، موږ هغه راغستی دی او انشاءالله چې دا به د په جومات کې بیانوو. هغه بله ورځ دلته یو کلي ته مولا راغلی و، هغه زما د شیخ نوم اغستی و په بله طریقه. ما ورته په لوډ سپیکر ویلي دي چې که ستا په جومات کې ما درس شروع نه کړ، زه به د پلار نه پښتون نیم پیدا و انشاءالله چې ما یې شروع کوم یې درله، ستا په دې محراب کې به وم ته به ناستې، ستا په دې منبر باندې به وم ته به ناستې. الحمدلله یو جومات ته لاړو، په هغه جومات کې بیان وشو، هم په هغه جومات کې قرآن شروع شو. د بیان نه په دویم ورځ او 100 کسان به اوس قرآن ته درس ته راسي. الحمدلله دا یاد وساتئ، دا خبرې ختمې دي. موږ چې نن د پای پوزیشن ختم کړی دی، موږ چې نن د پای پوزیشن کې نه یو، الحمدلله موږ چې کوم دی موږ پیشقدمي شروع کړې ده. د هر جومات په محراب کې به انشاءالله د اشاعت عالم ناس وي او د الله کتاب به وایي، په هر محراب به راسي. زما په کلي کې به 3 جوماتونو کې درس کېده، راشه نن الحمدلله په 14 جوماتونو کې درس شروع شو. دا ترقي روانه ده او که دا بل روان دي. خلک د خوب د اتیبو غوږ کې ودرې، انشاءالله دې چې سورا پاسي ملک به انشاءالله ګل و ګلزار وي. زما عزتمندو ما چې ورته کوم چیلنج ورکړی دی، چونکې موږ د چا د اکابرینو سپکاوی نه کوو چې څنګه هغوی کوي، هغوی ته به څه خفه کېږي، موږ به هغه کار کوو. په توحید سنت خفه کېږي، موږ خپلې مسلې له ډول ورکړی دی. انشاءالله تعالی دی ته ما ورته وویې، ما یاد وساتئ، زه هر څه برداشت کوم، د مسلې جواب به دې په مسلې، خو که زما د اکابرینو نوم غلط واغستلی شو، نو یاد ساتئ ما پښتنو چې د چا په جومات کې داسې مولا راغی او داسې خبره وکړله، نو والله چې د هغه جومات پښتانه ما واورئ، تاسو به ذمهوار یئ، د دغه مولا ذمهوار به تاسو یئ. زه به ترې تپوس کوم چې زما د شیخ، زما د مشر نوم په بېادبۍ د احترامۍ ولې اخیستی شوی دی. زه د چا مشران ته کنځل نه کوم، زه د چا مشران په بدو نه ستایم. زما د مشر، زما د اکابرینو نوم به خلک په بې احترامۍ نه دي. موږ ها ورته مې ویلي دي چې پښتون نه به نیم پیدا چې ستا په جومات کې مې قرآن شروع نه کړ او انشاءالله شروع مې کړې ده، ورنږدې شوی یم، دروازې ته ول رسېدلی یم. او اوس چې کوم دی ما ته ویل پلانې مولانا صاحب راغی، ویل ډېر په مینې ورسره ګډه بډه وکړه. ما په ګډو بډو رانه اوس نه خلاصېږي، زه به جومات ته دننه کېږم، زه به درس شروع کوم. انشاءالله تعالی د جماعت ملګري ټول د خپل قائد محترم په موجودګۍ کې دا عهد وکړي چې دا قرآن به موږ انشاءالله د پښتنو دیرو ته، د پښتنو کورونو ته، د پښتنو جوماتونو ته، مدارسو ته او ټول دنیا ته انشاءالله تعالی رسو. خپل قائد محترم حضرت شیخ القرآن صاحب په موجودګۍ کې او د هغې قیادت او مشرۍ کې خبرې مې د خپل صحت او د حیثیت نه ډېره سیوا وکړې. شیخ صاحب مې ناست دی، دا زما د غونې درړیو اواز و، ورنه اجازت نه راکوي راله د شیخ صاحب مخکې داسې خبرې کول. خو حالات مونږ چې دی نو مخکې بوتل غواړو،
पुरुस्तना इंशाअल्लाह ताला भी बदा से दायाद सादे जफा की तेग से गर्दन वफा शगारों की कटी है बरसर मैदान मगर झुकी तो नहीं इंशाअल्लाह दा झुकी झुकावी गिना जफर देर ग्राम देर कदरमन देर इज्जतमंद कायद मोहतरम उसपल उस्ताज शेख मोहतरम हजरतुल अल्लामा शेखुल कुरान से बलन और कौम शाही बयान शुरू